یو بنده د جنابت په حالت کې وي، آیا دا په دغه حالت کې ذکر او تلاوت دعاګانې وغیره دا کولی شي کو نشي کولی؟ دا یو اهم او ضروری مسله ده او اکثر خلک د دې په باره کې تپوس کوي. مهرباني وکړئ نن به تاسو سره په دې کې ډېرې ښایسته او اهمې خبرې چې کوم دی هغه ستاسو مخې ته بیانېږي، نو لازمي به دا ګورئ او انشاءالله په خپله به دا مسله زده کوئ او نورو خلکو ته به یې مرسوئ. او ډېر خلک دا تپوسونه کوي. یو بنده دی، نارینه دی، زنانه ده، او هغه په حالت د جنابت کې دي، غټه بېودسۍ کې دي، موږ پښتانه وایو یاره په غسل کې. نو آیا په دې حالت کې دا ذکر، درود شریف، استغفار، کلمه طیبه وغیره دا کولی شي که نه؟ او تلاوت د قرآن کولی شي که نه؟ ټیک ته ګوتې خو لاس خو نشي ورولی، په یادو کولی شي کو نشي کولی؟ ټیک شو، دا ضروري مسلې دي، دا په دې کلپ کې تاسو واورئ او زده کوئ. اول مسله خو دا چې سړی د جنابت په حالت کې که نه، نو چې څومره ذکرونه دي نو ټول دی کولی شي. استغفار وی، لا اله الا الله وی، سبحان الله وی، الحمدلله وی، الله اکبر وی، دا وظایف ټول شو. درود شریف شو. دا ټول د جنابت په حالت کې انسان ویلی شي، بالکل ویلی شي. په دې کې هیڅ ګناه نشته او ثواب پې ملاویږي، اجر پې باندې ملاویږي. اول مسله خو دا کلیر شوه. دویمه دا ده چې آیا د قرآن تلاوت کولی شي کو نشي کولی؟ نو ګوره دلته مسله دا ده چې د قرآن تلاوت که لاس وروړي جایز نه دي. ټیک شوله، په دغه حالت کې خو بالکل نشي کولی. او په یادو خبره شو نو په یادو د قرآن تلاوت نشي کولی. ټیک شوله، خو ګوره چې د تلاوت په نیت باندې د قرآن څه حصه وی نو په یادو یې نشي ویلی په حالت د جنابت کې. نور ذکرونه، دعاګانې، مسنون دا ټول ویلی شي او کولی شي. په دغه کې ګناه نشته بلکې باعث اجر دی، اجر پې ملاویږي. ټیک شوله، بعضې وخت داسې وشي چې انسان په حالت د جنابت کې او د ده یو وظیفه یې هغه د نه پاتې کېږي، استغفار یې، درود شریف یې صحیح نو هغه بالکل دی ویلی شي بېشکه بېشوبې بغیر د تردد نه، او اجر پې ملاویږي او ګناه پې باندې نشته. خو تلاوت د قرآن دی په یو حالت کې نشي کولی، لاس خو بالکل نشي ورولی چې تلاوت وکړي، او په یادو د تلاوت د قرآن دا نشي کولی. خو ګوره دلته یو اهمه خبره ده او هغه په ذهن کې واچوئ او خلکو ته یې ورسوئ. هغه دا ده چې د قرآن هغه آیاتونه چې هغه دعاګانې دي، د دعاګانو په تورم ویل شي، لکه آیات الکرسي د دعا په تورم ویل شي. دغه شان چې کم دی نو اخري صورتونه د سحر ماښام دعاګانو کې دا راغلي دي. یا بسم الله ده نو دا هم د قرآن حصه ده. یو سړی یو کار شروع کوي په حالت د جنابت کې دی نو دا بسم الله وایي که نه؟ زنانه ده په حالت د جنابت کې دا ماهواري بیماری ورته راغلی ده او په دې حالت کې په کور کې لګیا د جارو شروع کوي، پخلی شروع کوي، جامې انزل شروع کوي، استری شروع کوي. نو آیا دا به په شروع کې په ابتدا کې بسم الله وی که نه به وی؟ او په حالت د جنابت کې ده، یا سړی دی په حالت د جنابت کې دی نو بسم الله د قرآن آیت حصه ده، دا د قرآن حصه ده. ټیک شوله، نو دا ویلی شي که نشي ویلی؟ یا آیت الکرسي ده بطور دعا، په نیت د دعا سره، ښه په نیت د تلاوت سره نه، دا ویلی شي که نشي ویلی؟ او دغه شان یا اخري صورتونه دي. ټیک شوله، سحر ماښام یې بعضې خلک وایي نو په حالت د جنابت کې د زنانه آیا دا ویلی شي که نشي؟ نو ګوره دلته مسله دا ده لکه څنګه چې دارالعلوم دیوبند په دې باندې فتوا ورکړې ده چې اعوذ بالله او بسم الله د ویلو ضرورت نشته ده که دا خلک تلاوت ته وي. او نور ته آیات الکرسي ویلی شي په نیت د دعا. ګورې په نیت د تلاوت نه، ستا په نیت کې به دا نه چې زه د قرآن تلاوت کوم، بیا خو سخت جرم دی او ګناه ده. په نیت د تلاوت نه، په نیت د دعا. او دغه شان چې کم دی نو بسم الله الرحمن الرحیم هم ویلی شي په نیت د دعا. او دغه شان که د اخري صورتونه څوک وایي نو ویلی شي په نیت د دعا باندې. اعوذ بالله بسم الله ویلو ته ضرورت دلته نشته، ځکه چې اعوذ بالله بسم الله دا به د قرآن تلاوت ته وي او دا دلته په نیت د تلاوت ته نه وي او نه په نیت د تلاوت ویلی شي په دې حالت کې. نو دلته ته په نیت د دعا وي، نو په نیت د دعا باندې چې څنګه بسم الله ویلی شي، داسې آیت الکرسي هم ویلی شي، داسې اخري صورتونه هم ویلی شي، او داسې که نور د قرآن واړه آیاتونه چرته په مسنون دعاګانو کې راغلي وي سحر ماښام نو هغه هم بېشکه بېشوبې ویلی شي چې په دې باندې انسان نه ګناهګارېږي او دغه دعا چې کومه به ده کوله نو هغه پې باندې باقاعده ادا کېږي. ګوره دا ډېر اهمه مسله ده. ګوره چې په ننني کلیپ کې تاسو سره بیان شوله، تاسو به ضرور دا مسله زده کوئ او دا به نورو خلکو ته مرسوئ. جزاکم الله خیر، احسن.